درون حاجی صاحب رحمت الله علیه یو عظیم مجاهد تیر شوی دی، دا حقیقت دی. او زمونږ د علاقې د تصوف یو عظیم رهنما تیر شوی دی، یو لوی پیر او د زمانې یو عظیم ولی الله تیر شوی دی. حاجی صاحب رحمت الله علیه هغه شخصیت ورونو چې هغه په دې حاجی آباد کې د جمعات په ګوټ کې ناسته نه ده کړې او نه د حاجی آباد په ګوټ کې صرف د تسبیح اړولو او د ذکر او اذکار سره خپل تصوف او طریقت بند ساتلی دی. د دې سره سره چې حاجی صاحب رحمت الله علیه دلته کې په حاجی آباد کې د یو عظیم مرشد حیثیت لرو، لیکن کله چې به حاجی صاحب رحمت الله علیه ته ضرورت پیښ شو او د جهاد موقع راغله، نو بیا به حاجی صاحب رحمت الله علیه د کشمیر په غرونو کې هم ټوپک په لاس ولاړو، او که کله به د یو جابر او ظالم حکمران مقابله راغله، نو بیا به حاجی صاحب رحمت الله علیه د میرزا اسکندر د ګریوان سره لاس نیولې ولاړو. پیر دې ته پیر ویرو، مجاهد دې ته مجاهد وای. کومه مجاهدانه زندگی او د حاجی صاحب رحمت الله علیه چې د پیغمبر علیه السلام سره کوم عشق او حقیقت چې داسې زندگی او داسې عشق او داسې ارشاد او داسې تصوف په سترګو باندې ډېر کم لیدل کېږي. مولانا شیر علي شاه صاحب یو خبرې ته اشاره وکړه، زما والد صاحب بله قصه کوي. حاجی صاحب رحمت الله علیه د کشمیر په غزا کې زخمی شوی و، وی زه به راتلم او ما ورته سار کې انجکشن وو، ما به ورته ستل لګول، انجکشن به مې ورته وو. ما له به حاجي صاحب رحمت الله علیه یو پیاله چای راکوله، وی یو ځل د هغه چانک نه ما شی واچوله ځان ته په خپله، او هغه چانک مې په ځمکه باندې کېښوده، شی مې د پیاله کې واچولو، چانک مې په ځمکه کېښود. وی حاجی صاحب رحمت الله علیه کټ کې ملاستو او د زخمونو تکلیف ووته، وی قسم دی د هغه زخمونو د هغه بیمارۍ سره په ټک کې راوچت شو او یې ما ته چې ماما فلان کیه دا چانک په ځمکه مېږده، دا مې د مدینې منورې نه راوړی دی. د حاجي صاحب رحمت الله علیه زړه کې دا قای نامدار د کلي او د هغه چانک چې راغلی خو د بل وطن نه دی، خو د مدینې منورې خاورې او دکان سره تعلق پیدا شوی دی، دومره قدر او عظمت دی. نو حاجي صاحب رحمت الله علیه حقیقت تا دی چې دلته کې د تصوف په رڼا باندې د علاقه رنګ کړې ده. خلکو ته ذکر و اذکار، خلکو ته د طریقې سبقونه، او د عوامو سره سره د علماو یو ډېر عظیم استا حاجي صاحب رحمت الله علیه کړې ده. دا یو څیز د حاجي صاحب په مجلس کې و چې ما د خپلو مشرانو نه اورېدلی دی، او تر ننه پورې به دا ما ته څوک ثبوت رانه کړي، د دې خبرې خلاف به ما ته هېڅوک هم ثبوت رانه کړي چې واحد په پیرانو کې په اولیاو کې د حاجي صاحب رحمت الله علیه مجلس و چې د غیبت نه پاک و. څوک به دا ثبوت تر ننه پورې پیدا نه کړي چې د حاجي صاحب رحمت الله علیه په مجلس کې د بل پیر یا د بل عالم یا د بل انسان غیبت یا د په خپله کړی دی یا د بل چا اورېدلی دی، او یا په مجلس کې بل چا د یو پیر یا د یو عالم یا د یو نیک انسان غیبت کړي. دا ورونو یاد ساتی، کوم مجلس کې چې غیبت ته مسلمان کېږي، بعض مجالس موږ محسوسو چې هغې کې د یو پیر مجلس پی، هغې کې به د یو عالم او د یو بل پیر غیبت کېږي، د علم مجلس پی، د عالم مجلس پی، او هغې کې به د بل عالم غیبت کېږي. غیبت بالکل حرام دی، قطعا و یقینا حرام دی، او دا زه عام اعلان کوم چې د کوم عالم په مجلس کې غیبت کېږي، د هغه مجلس د غیبت نه ډکي، پام کوئ چې دغه عالم له دعا له او یا دغه عالم له د مجلس د حاضرېدو نه بالکل توبه وباسئ چې نږدې ورنشئ. د کوم پیر په مجلس کې چې غیبت کېږي او دغه پیر د بل پیر غیبت کوي یا د یو بل عالم غیبت کوي، معلومه دا شوه چې دی په خپل مجلس کې خپله پیري رونق کول غواړي،
او بل مقابل منل نه غوښتل، بل مقابل غواړي نه، په بل خلک بدګمانه کوي. پام کوئ چې دغه پیر مجلس ته هم ورنشئ. واحد حاجي صاحب رحمت الله علیه چې د هغه مجلس کې غیبت نو، نه د پخپله چا غیبت کړی دی او نه د مجلس کې یا هغه شعر یا د هغه یو مرید او یا یو اجنبي میلمه چې ته چا غیبت کړی دی. په دې علاقه حاجي صاحب رحمت الله علیه لګیا او د خلکو اصلاح به یې کوله. د دا خبره ځکه کوم چې دا الحمدلله او دا زه خپل فخر ګڼم، د خپل خاندان فخر یې ګڼم چې د حاجي صاحب رحمت الله علیه سره زموږ د مشرانو یو ډېر قریبي صحبت او قریبي ملګرتیا تېره شوې ده. زموږ باباجي خبره کوله، وی دې چې نوې نوې د علاقې ته راغې، بلکل نوې، مونږ له حاجي صاحب رحمت الله علیه نه پېژن. دومره راته پته وه چېرې د مجاهد آباد ته حاجي آباد ته یو ښه انسان راغلی دی. وی ما له جومات ته راغې، زه جومات کې ناستم او یو کتاب یې راوړه او ما ته کېناسته. ما ته وایي چېرې مولوي صاحب زه خو یو خبرې له راغلی یم. وایي چې څه له راغلی؟ وایي چې ما د لمونځ په دې طریقه باندې لغونې پوه که چې مسنون او مستحبه طریقه باندې به مونځ څنګه کېږي. وایي ما هغه کتاب کې پوه که چې لاول به دغسې نیت نو کې قیام او رکوع او بیا په رکوع په قیام کې دومره مقدار به رکوع کې، دومره به ته قومه کې، دومره به سجده کې، دومره جلسه په پوره تفصیل باندې مې پوه که. بیا ما ته وایي چې مولوي صاحب ته کتاب ځان سره ونیسه او زه یو 2 رکعته نفل کوم، ته ما ته ګوره چې زه د سنتو مطابق پوم او که نه غلط پوم. ما ته چې ودرېږه، وی دی ودرېده او کومه طریقه باندې چې هغه کتاب کې هغه مونځ ما د سره برابر کړي یو بل سره، په هغه طریقه کېناست او ډېر خشوع خضوع سره هغه خپل مونځ خلاص کړ. رکوع، قومه، جلسه دی بالکل برابر. چې سلام یې وګرځو. ما ته چې مولوي صاحب د مستحبو د سننو برابر خیال پکې وساتلی شو رعایت، وایي چې بالکل همدقسې مونځ کوه. وی بله ورځ زه په لاره تېرېدم، وی اوس ګورم چې د علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه جومات کې اوس حاجي صاحب رحمت الله علیه ولاړه او مولانا شمس الحق افغاني صاحب سره کتاب دی او حاجي صاحب رحمت الله علیه ورته ښکته پورته کېږي، خپل مونځ کوي. زړه کې مې یو پوټې ګیله راله او باباجي به زموږ دا خبره کوله چې دا خو عجیبه شیخ سره هلته کې راغی او ما له د مونځ چل زده کو او اوس دلته کې مولانا شمس الحق افغاني صاحب ته ولاړ دی، د هغه نه د مونځ چل زده کوي. وی څو ورځې پس راته پته ولګېده زموږ په کلي کې یو بل عالم او تنګي استاد باندې مشهور و، ډېر بزرګ او نیک انسان و چې دی اوس هغه ته ولاړ دی او تنګي استاد سره کتاب دی او حاجي صاحب رحمت الله علیه ورته ښکته پورته کېږي. وی ما وی چېرې دا شیخ ډېر ساده سړی نه دی، ډېر هوښیار سړی دی، هر څوک چې دی خو ډېر هوښیار سړی دی. اوس که یو ملا ته دې ده ووې چې معاصب مونځ غلط وکړه، سنن دې پکې پرېښودل، مستحب دې پکې پرېښودل، دا مونځ داسې پکار دی، هغه ملا به راپاڅېږي مری نه به دې کلک ونیسي چې ولې ما د توتانو پاڼې ویلې دي، ما ته د مونځ چل ښه. په داسې طریقه باباجي زموږ وی چې حاجي صاحب رحمت الله علیه د حکمت نه کار واخیست. ادعو الى سبیل ربک بالموعظة بالحکمة والموعظة الحسنه. د حکمت ما ته عالمانو د چل ښیي، هغه له چل په خپله ښه ورته مونږ نه ښه خبرو، خو په دې طریقه باندې حاجي صاحب رحمت الله علیه د علماو ته چل ښو چې ګورې مونځ ستاسو غلط کوئ، مونځ کې ستاسو ډېر مستحبات او سنن پاتې کېږي. ما ته وګوره چې زه څنګه مونځ کوم دقسې مونځ وکړئ. په دې طریقه حاجي صاحب د علاقې علماو ته طریقه لمانځه خوله او چې کله زموږ د کور زنانه اوس هم وایي چې د حاجي صاحب رحمت الله علیه تذکره راشي، وی عجیبه دور دی. یقین وکړه بعضې زنانه زموږ د کور ام جاړي، وی عجیبه دور و، عجیبه لذت و چې حاجي صاحب به زموږ ځای ته راغی. ځکه زموږ باباجي د هغې د جومات ناجي مفتي پاتې شوی دی، تر وفاته پورې مفتي پاتې شوی دی، نو هغه ته به مفتي صاحب مبارک وی، دومره قدر او عزت به یې د هغه کو. وی چې زمونږ د کور خواله به راورسېد، په دې لاره به ته شیخان به ورپسې او ذکر به شروع و، لا اله الا الله، شیخان به هم لګي او ذکر به کو او حاجي صاحب رحمت الله علیه به هم ذکر کو. رابل المجلس کې به کېناستل. رونو دغسې پیران، دغسې صالحین، داسې با کرداره خلک الله دې زمونږ د دې وطن کې داسې با کرداره خلک پیدا کړي. قسم دې سترګې راکو
یو خوا ګورو بل خوا ګورو، نیکان خلق یقینا شته دی، مصلحان خلق یقینا شته دی، مرشدین خلق یقینا شته دی، پاکان مجاهدین موجود دي. په دغه کلو صفاتو باندې موصوف شخصیت دا پستر ګوډه کم لیدلی شروع. حاجی صاحب رحمت الله علیه یوازې ذاکر نو، مستغنی انسان و ډېر مستغنی، دومره استغنا پکې وه چې د حد نه وتی. قسم دی که د چا هم پروا ساتله. زما والد محترم یو واقع بیانوي چې په یو سټیج باندې حاجی صاحب رحمت الله علیه ولاړ دی او پاک سیاسي سټیج دی. هغې کې یو دا صفت هم چې په هر سیاسي سټیج چې کوم ځای کې به د دین خبره وه او د اسلام د نظام د نفاذ خبره به وه، هغه به بیا پارټۍ ته نه کتل، هر سټیج ته به یې ځان رسو او د هر سټیج نه هغه د عشق رسول او د اعلان د کلمت الله اعلان کړی دی. خوا که دا سټیج په یو ډاک کې ولې نه دی جوړ، خوا که دا د سړک په غاړه ولې نه دی جوړ، یو سټیج باندې حاجي صاحب رحمت الله علیه ولاړ دی، ناست دی په کرسۍ کې او د دې علاقې یو ډېر لوی شخصیت و، زه نوم ناخلم حکمتن، یو ډېر لوی شخصیت و، ډېر لوی او سیاسي سټیج دی. هغه به سګرټ څکه، سګرټ به یې وڅکه نو یې داسې دا مخ به یې داسې که او هغه پوکې به یې د حاجي صاحب رحمت الله علیه طرف ته پوکې د سګرټ داسې پوکه، بیا به یې سګرټ وڅکه، خلکو ته یې دا ښوله چې زه حاجي صاحب رحمت الله علیه پورې خندا کوم او د هغه بېعزتي کوم. وی حاجي صاحب رحمت الله علیه ورته مخ راواړو چې صاحبه خفه کېږه ما او دا سګرټ دې بند. وی هغه ورته وی چې ځان یې بد خپل کار، دا زما سګرټ زما خوله ده، دا خو زه څکم. وی حاجي صاحب رحمت الله علیه ورته وی چې ګوره منت ته تکو، منت درته کوم، اپیل درته کوم چې دا سګرټ مه څکه، دا خو خبره نه ده. او بل دې مجلس کې مونږ هم ناست. وی هغه خان نواب نور هم غوسه شو. وی حاجي صاحب رحمت الله علیه ورته وی چې ښه نه بندې، اوس یې درته په زور ورکې بندې کا. او حاجي صاحب پاسېده او خپله کونټۍ اوچته کا، وی ول که دا سګرټ. وی هغه لاسونه پیدل چې حاجي صاحب ته خو عجیبه ساده سړی په ټوق هم نه پوهېږي، وی وغورځوه سګرټ، سګرټ یې پرې وغورځوه، وی خپه پرې راکاږه، خپیر پرې راښکنه، بیا حاجي صاحب کوي. اوس د خان او د نواب پروا حاجي صاحب نه ده ساتلې، یو د الله پروا یې ساتلې ده. مونږ چې کوم واقعات اورو، نه د پیسې لالچ دی، نه د دولت لالچ دی، نه دنیا کې د بل څیز لالچ دی. خلک وایي تصوف او تصوف او تصوف، تصوف وایي څه ته، طریقت وایي څه ته او تصوف وایي څه ته. رونو تصوف څه ته وایي؟ مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه فرمایي، زه به درته حاصل وی تصوف دې ته وایي چې یو انسان هغسې مجاهده وکړي چې شریعت ته د فطرت او د یو فطري جذبه وګرځي، دې ته تصوف وایي. یو سړی وایي هلکه ما د تصوف باب کې قدم کېښود، فلانکې صوفي دی، فلانکې مرشد دی، فلانکې سړی صاحب طریقت دی. صاحب طریقت وایي څه ته؟ کوم چې شرایع دي، کم اوامر دي او د الله د طرف نه کم احکام دي او کم سنن او مستحبات دي، د خپل فطرت وګرځئ، د خپل فطري وصف وګرځئ. لکه یو سړی وږي شي او ډوډۍ ته اړه کېږي، یو سړی تږي شي او اوبو ته اړه کېږي، دغه رنګې چې د مانځه وخت راشي داسې به دې مونځ ته پریشان وي لکه تږي سړی چې اوبو ته پریشان وي. یا یو سړی په یو لاره باندې دي، اولته یو خطرناک ډاکو دی یا هلته کې یو خطره ده، دې ته فطرتن ځان ساتي، دغه رنګې به دې د نارواو نه ځان ساتي. منکرات مکروهات چې دې وویني دې به داسې دې ځان ساتي لکه یو سړی چې خپل دشمن نه ځان ساتي. فطرتن یو سړی د غل او ډاکو نه ځان ساتي، فطرتن یو سړی د مار او د لړم نه ځان ساتي. بهتر متصوف یو خو زموږ خلک ذکر او اذکار تسبیح سره کوي، طریقې قادریه، نقشبندیه یا سهروردیه، نورې طریقې دي، دارونه لارې دي، دا وسایل دي، دا اسباب دي د تصوف دپاره، دا یو ښه لاره ده. په دې لار باندې روان شه، خپل ذکر و اذکار کوه، خپله خوله د خدای نوم سره بلده که، نارواو نه ځان وساته، د یو نیک انسان صحبت اختیار کا، یو ښه مجلس اختیار کا، نو ستا به د شریعت احکام فطرت وګرځي، ته به بیا صاحب الطریقت وګرځئ. دا خو اسباب او لارې دې سره د ډېرو څیزونو ضرورت دی. یو خو دې سره به مضبوطه استغنا کوې، د چا پروا به نه ساتې، او که تا د پیسو تمه وکړه،
تا د بل انسان نه دولت تمه وکړه، د بنګلې او د موټر تمه دې وکړله، پته ولګېده چې لاره دې غلطه کړې ده، روان د تصوف په لارې لاره دې غلطه کړې ده، د مسلمان نه د مال او د دولت تمه دې شروع کړې ده. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه یو عظیم شخصیت تیر شوی دی او د ټولو پیرانو پیر تیر شوی دی، د هغه یو مرید دی او هغه مرید یو بادشاه دی، د سنجر بادشاه، د سنجر بادشاه هغه راغی د عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه دربار ته، خانقاه ته راغی. ګوري خانقاه کې په سوونو زرګونو خلک دي، څوک ماښام ډوډۍ خوري، څوک سهار ډوډۍ خوري، څوک د شپې ډوډۍ خوري، څوک د غرمې ډوډۍ خوري. ایرانو خانقاهونو کې همدغه میلمانه راځي او ډوډۍ پکې خوري. دا بادشاه تپوس وکړه یاره د عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه څه خاص تنخواه یا څه خاص منډی یا دوکانونه شته دی؟ وی نه. وی دا مدن څه ذریعه شته دی؟ وی نه. وی دا دومره میلمانه کوم ځای نه خوراک خوري؟ دا لنګر چې چلیږي او دا په سوونو زرګونو میلمان راځي ډوډۍ خوري، کوم ځای نه پوره کېږي؟ صلی راولي نو دی چې کله واپس شو خپل کلي ته نو د څه چل وکړه؟ د یو قد ولیکه او یو غونډه صوبه د نیمروز، هغه صوبې د عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه لنګر ته وقف کړه او خط یې ولیکه عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ته چې صاحب ما ستا د خانقاه د لنګر اندازه واغېسته، زرګونه خلک سهار او ماښام پکې ډوډۍ خوري، لہذا د یوې صوبې د نیمروز ټول آمدن او محصول او چې څومره آمدن کېږي هغه ټول ستا خانقاه ته وقف دی، هغه ټول ستا لنګر ته وقف دی. عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ته چې کله خط ورسېده یو مرید ولا خط ورکوي، دا څه دي؟ وی دا جي د سنجر بادشاه دا خط را لېږلی دی چې خط یو کې څه پکې لیکلی دي؟ وی چې غونډه صوبې درته وقف کړه. عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه خوشحاله شو، مریدان خوشحاله شو. مریدان ولی خوشحاله شو؟ چې ځکه خیري اوس خو به لنګر نور هم ډېر مزېدار شي. اوس بعضې ما ته متوجه شئ، اطمینان سره کښېنئ، تاسو خبرې مه کوئ، اطمینان سره کښېنئ چې کوم میلمانه راځي په اطمینان نه میلمانه دې خوا راځي، شر و شور او د مجلس بېادبي به بالکل نه کوئ، اطمینان سره په قلار کښېنئ. کوم میلمانه کې راځي هغې ته صرف لاره پرېږدئ چې دلته سټایل دې راځي او میلمه سره زیاتي خلک بالکل دې سټایل ته رونه کوي، دې ور پابندي ولګوئ. باش اطمینان سره عذاب بنده کړئ، دغه څوک مه پرېږدئ. مریدان خوشحاله دي، اوس مریدان خوشحاله شو چې دا اوس انشاءالله لنګر خو به نور هم ډېر مزېدار شي، ځکه مخکې خو چې څه ماحضر وه به هم خوړی، اوس خو د نیمروز غونډه صوبه وقف شوه. عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ته چې کله خط میلاو شو او خط یې وکته نو هغه یو مرید ته یو پن راوړه، وی صاحب څه کې؟ وی دې بادشاه ته یو خط لیکم. راوړه یو پن یې راوړه او د خط په شا یې ورته یو دوه شعرونه ولیکل. عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه یو دوه شعرونه ولیکل، وی چون چتری سنجری رخ بختم سیاه باد، در دل اگر بود هوس ملک سنجری. هغې به پخوا یو ټوپی په سر کړی او تاج به یې په سر کړی او هغې کې به یو توره کرښه وه. وی که زما ستا د ټول سنجر بادشاه ته په زړه کې دومره سوچي که نه او داسې معمولي غوندې زما ستا د ټولې بادشاه متعلق ارمان وي نو زما بخت او زما ضمیر د خدای داسې تور کی لکه ستا د توپی دا چتر کې تور دی، دې پروا مې نشته. او بیا ورپسې لیکي وی زانگه که یافتم خبر از ملک نیم شب، زانگه که یافتم خبر از ملک نیم شب، من ملک نیم روز را با یک جو نمی خرم. وی کله نه چې ما ته د نیمې شپې بادشاهي میلاو شوې ده، د خدای سره زما د تهجد او د نیمې شپې کومه رابطه جوړه ده، وی هغې نه پس د نیمروز صوبه به د یوې اوربشې په قیمت هم والختم. د ولی الله نسبت الله سره وي او رزق خدای ورکوي. کله داسې وي چې ارسلي دي. مولانا جامی رحمت الله علیه د خواجه عبیدالله احرار مجلس ته لاړ او د بیعت په اراده ورته لاړ. خواجه عبیدالله احرار رحمت الله علیه او بزرگ تیر شوی دی، د بیعت په خیال ولا چې زور سره بیعت کوم.
کې دې کله ورسېده د هغه صاحب په مجلس کې خانقاه کې ښه خشته خوراکونه دي او ګډان دي او چیلي دي او ډېر تاک پاک دی. مولانا جامی رحمت الله علیه خو یقینا بزرګ تیر شوی دی، یو لوی صوفي تیر شوی دی. هغه له کې سوچ وکړه یاره وایي دا د کوم ځای نه پیر کیدی شي. پیران دې ته وایي دا د ګډانو غوښې وګوره، د چیلو دا غوښې وګوره، د چرګانو ته وګوره، د مزو ته وګوره، د پاکو جامو ته وګوره، د اسونو ته وګوره. دا څنګه پیر دی؟ نو زړه کې یو شعر ووی، پټ غوندې یو شعر ووی، پټ غوندې یو شعر یې پر خپل زړه کې جوړ کړ. وی نه مردس آن کی دنیا دوست دارد، نه مردس آن کی دنیا دوست دارد. کم سړی چې دنیا سره دوستی او محبت کوي وی دا کامل سړی نه دی. غالي غوندې لاړ یو جومات کې سملاست. خواجه عبیدالله رحمت الله علیه په ځای پرېښود، لاړ یو جومات لا بیعت یې په ځای باندې پرېښود او یو جومات کې غالي غوندې کېناسته او څادر یې سر ته واچو وده شو او همدغه شعر پړه کې وایي نه مردس آن کی دنیا دوست دارد. کوم انسان کې دنیا سره دوستی کوي دا کامل سړی نه دی. اتفاقا په دې خوب کې دی اوس وده شو، څادر یې سر ته واچو وده شو. اوس خواجه عبیدالله صاحب خو په ځای پرېښود، خو ته نه دی خبر چې دی وده شو. اوس خوب دی د محشر میدان ورته خوب کې ښکاري، دی د حشر میدان دی، حساب کتاب شروع دی. یو سړی راغی مولانا جامي صاحب دې مری نکله ونیو، وی مال خپل قرض راکړه، تا باندې چې ما کومې پیسې پورې مال خپلې پیسې راکړه. مولانا جامي صاحب رحمت الله علیه ورته دا خو د حشر میدان دی صاحب، ما سره پیسې کم دي، ما سره پیسې نشته. هغه سړی ورته بیا وایي نه ماله به خپلې پیسې راکړې، خپله قرضه به راکړې. مولانا جامي صاحب ورته خدای دپاره معاف مې کړه، دې وخت کې ما سره پیسې کم دي. وی نه خدای سره بال ته دې راکاږه مال خپله قرضه راکړه. په دې جګړه دي دې کې خواجه عبیدالله رحمت الله علیه پاس سور راغی. چې پاس سور راغی وی دا جګړه څه ده؟ وی دا چې د حشر میدان دی او دغه سړی د مولانا جامي صاحب نه پیسې غواړي. وی مونږ دا پیسې سره جمع کړي دي چې مونږ د په ځای ورنه کړو، مونږ دا دولت او دنیا سره جمع کړې ده چې د قرضه پې خلاصه نه کړو. یو شیخ ته وی ورکړه دې سړي د پیسې، وی پرېږده لکه مولانا جان مرۍ نه لاس وباسه، ما دا پیسې دې واخله. چې پیسې یې وله ورکړلې مولانا جامي صاحب رحمت الله علیه خوشحاله شو. شکر دی حشر میدان کې خواجه صاحب لرالم کار وشو، زما قرضې خلاصه کړه، غاړه مې خلاصه شوه. چې سترګې وغلولې هغه جومات کې څه ګوري چې خواجه صاحب په اس سور په لار کې روان، سترګې وغلولې خواجه صاحب همغسې په لاره کې روان دی. خواجه صاحب ورته مخ راواړو، وی جامي صاحب هغه مصره لږه غوندې خو ووایه، دا اوس د کشف خبره ده. ویا چې کومه مصره چې جوړه کړې وه که نه لږه غوندې هغه خو ووایه. جامي صاحب رحمت الله علیه سر ښکته کړه، مصره خو یې د هغه په حق کې جوړه کړې وه، سر یې ښکته کړه. وی نه شابه جامي صاحب هغه مصره به اوس راته وایي چې کومه دې ما پسې جوړه کړې ده. جامي صاحب خو صوفي مشاعر و، وی ښه جي وبویم درته، وی وایه. نو ورته وایي وی نه مردست آن کی دنیا دوست دارد. هغه سړی کامل نه دی چې دنیا سره دوستی کوي، اگر دارد برای دوست دارد، لیکن که دنیا لري دوستانو دپاره به ساتي. خواجه صاحب وخندل. مطلب دا دی د شعر خو یو ډېر مفهوم دی لوی، زموږ صوفیان یو ډېر لوی مفهوم بیانوي، خو ظاهر کې مطلب څه دی چې ما خو در باندې اعتراض وکړو چې ته ډېر دنیادار سړی یې. پته ولګېده چې دا پیسه دی خپل ځان له نه ساتلې، دا دې د خپل دوست او د الله د رضا دپاره ساتلې ده. زما خدمت دې پرې وکړو، حشر میدان کې دې خلاص کړم. نورو پیسه ځان سره ساتل دا څه ناجایزه خبره هم نه ده، خو پیسه په جایزه طریقه پیدا کول او په جایزه طریقه پیسه لګول او دې بزرګانو له بیا پیسې دې خپله راځي. ذوالنون مصري رحمت الله علیه لوی بزرګ تېر شوی، عظیم بزرګ تېر شوی دی. دوه وروڼه یو ورور یې وفات، پلار یې وفات شو، دواړو ته مال پاتې شو، دولت ورته پاتې شو. هغه دولت دواړو هم کې نیم کړ، پکې ځمکې هم دي، پکې کورونه هم دي، پکې نغز مال هم دی. میم یو ور واغېشت، نیم بل ور واغېشت. دا یو ورور یې راغی د ذوالنون مصري رحمت الله علیه مجلس کې کېناست او لنګر کې پیسې لګول شروع کړل. ذوالنون مصري رحمت الله علیه راغو دې خوا راشه، وی ته بالغ یې که نابالغه؟ وی جي دا بالغ خو نه یم. وی زه پاره هم کېنه، یو پیسه به هم زما لنګر کې نه لګي، چې کله بالغ شي بیا راځه. هغه لاړ خپل کور ته، چې کله بالغ شو څه موده تېره شوه، هغې ذوالنون مصري ته سره بستره وغورځوله، خانقاه کې پرېوت.
پیسې لګولې شروع کړل. څومره چې نغدي وټوله مالدار ورو هغه ته دې خوا راشه ځان ته راوغوښته ویې یاره ته خو دې رور پسې راغلی خو زما یو کار له غوندې وکړه. داسې په توند تندي ورته وکتل وی څه کار دی؟ یاره وی لږ یو نسخه درته د دارو لیکم دا نسخه لږ غوندې بازار نه راو ورته دا یوناني دارو یو نسخه ولیکله وی دا یو څه بازار ته او دا لږ غوندې راوړه د یو څو پیسو کېږي. دغه مالدار ورور د هغه مرید مالدار ورور لاړ بازار ته هغه نسخه یې راوړل نسخه یې راوړه ورته ویل یو خدمت بله مو که د نور مصري رحمت الله علیه ورکوئ وی دا لږ غوندې وټکوه معده یې که هغه لاړ او ننګری کې په هغه دغه دارو یې وټکول وی صاحب اوس ورسره څوک مې ګولی ته جوړې که ولې ګولی ته جوړې که ګولی ته جوړې کړې وی صاحب اوس ورسره څوک وی تا ستن پکې سوري وکړه دا یو ګولی سوری که چې سوری یې کړه یو څه یې ما لګا لاس کې واخېستې داسې کړلې ولې ورکړو دا د یو سل غوندې بازار ته د دې قیمت معلوم کړه چې دا د څومره پیسو دي چې هغه لاس کې واخېستې اعلی نمونه یاقوت او مرجان او غمي ته جوړ شوي بهترین قسم اعلی قسم هم حیران سو خولې پرې راغلې کې خدای پاکه ما څه دا سو وی ته یو څه دا بازار د دې قیمت معلوم کړه خو خرڅی به نه چې زه درته ویم انا به خرڅی چې لاړ بازار ته یو دکاندار ته ښایي د دې قیمت صاحب دا خو پلانکي دکاندار لی اوسه دا خو د ډېر لوی دولت دراهم او دنانیر د دې قیمت دی ما سره دا پیسې نشته بل دکان له لاړ بل ته په ټول بازار کې د هغې لالو جواهراتو یاقوتو قیمت یو زرګر سره نو یو سرات سره نو واپس یې راوړې زه نور مصري رحمت الله علیه وی صاحب ما خو دا شو کړ د دې قیمت چا سره نشته وی دا ننګری کې واچو دا مولې ولا راوبراوه او معده کا واپس یې معده کا اوس حکم و د پیر صاحب واپس یې معده کړل لاس کې واغېستل د خانقاه شاته یو لوی دریاب بهده هغې ته یې ښکته وغورځولې وی مونږ که وغواړو د خدای په حکم مونږ د دې خټو نه هم لال یاقوت جوړولی شول مونږ که وغواړو الله زمونږ په زړه کې القا وکړي خدای مونږ له دا طاقت هم راکولی شي خو دې شیز پسې زمونږ توجه نشته دا رونو حقیقت دی مال ته چې کله تا توجه وکړه او په زړه کې دې د مال محبت او مینه پیدا شوه او مال پسې دې کوشش او طلب سره وکړه نو قسم دې مال به مخکې ته به ورپسې او چې کله د صحیح ولایت ته توجه ورکړه او د مالدار او دې خلکو نه ځان مستغني کړه دا مال به ستا د خپو له راځي. مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله جماعت کې ناست دی یو خان یو سیټ ولا اشرفی راوړي ډبلې روپۍ ورته راوړې وی صاحب دا پیسې مې درله راوړي دي وی زما حاجت دې وخت دې پیسو ته نشته وی صاحب په طالبانو باندې وویشه وی دا پلیت مال چې زما په لاس په طالبانو ویشي په خپله یې پې وویشه کړ اصلی پاسې د مجلس ته وی یاره ورېږه زما مخکې خو یې نه اخلې زه ګورم چې اوس یې اخلې که نه د معاذ صاحب پڼې پرتې وې د جومات نه بار پیزار کې چې زما مخکې خو پیسې نه اخلي ودرېږه چې زه ترې پټ شم چې دا پیسې اخلي که نه اخلي. مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله چې بار ته راووته او پڼې پیزار کې پڼو کې منډله خپه پکې نه تله چې ویې کتل پڼې د روپو ډکې دي هغه پڼې یو چتې کړې او الوړې کې ویې څنډلې دا خبره رونو د کمال خبره ده وی ای پلیته دولته چې کم سړی در پسې منډې وي ته چې تختې ځان وله نه ورکې او چې کم سړی دې نه قبلوي د هغه د پیزار سلامونه کې دا حقیقت دی نو پیسې ته چې کم سړی توجه ټیک ده په حلاله طریقه پیسه ګټل او په حلاله طریقه پیسې لګول د دنیا زندگی او ژوند د دې نه بغیر کار نه کېږي لیکن خپل زړه کې به د دې خبرو نه استغنا پیدا کړې الله ته به توجه ورکړې ته ګوره دا پیسې به راځي ستا د خپو سلامونه به کوي خبره مې وروڼو دې پورې کوله چې حاجي صاحب رحمت الله علیه یقینا یو ډېر لوی ولی الله د زمانې تېر شوی دی یو لوی مجاهد تیر شوی دی حاجي صاحب رحمت الله علیه یو لوی مستغني تیر شوی دی نه د پیسو تمره چا نه کړې ده نه د دولت تمره چا نه کړې ده نه د مال او د دولت تمره چا نه کړې ده او میدان د جهاد کې حاجي صاحب رحمت الله علیه یو عظیم مجاهد تیر شوی دی دا حقیقت دی نو دې زمانه کې لکه څنګه چې زمانه مخکې زموږ محترم مشر مولانا شیر علي شاه صاحب دا مد برکاتو هم دې خبر ته اشارت وکړو د جهاد د دې وخت په مناسبت یو ډېر اهم ضرورت دی نن ورشه وګوره بیت المقدس ته د یهودو قبضه کې بیت المقدس راغلی دی او بیت المقدس یوازې د یهودو قبضه کې نه اوس هغه سازش شروع دی چې بیت المقدس لوټې لوټې کول شروع کېدو والا دي
بلکې دې پسې به ووینې ستا چې کوم بیت الله دی او کوم مکه او مدینه ده، مدینه منوره او مکه مکرمه، هغې پاکې خاورې او پاکې ځمکې ته د امریکې او د لندن او د فرانس یهود او نصوارا وردننه شوي دي. دا مسلمان به کله بیداریږي؟ دی به کله میدان ته وځي؟ ستا افغانستان کې واحد یو افغانستان نن په مخ د ځمکه یو اسلامي امارت جوړ شوی دی، یو اسلامي ریاست جوړ شوی دی. نن د ټولې دنیا د کافرانو د پاره سترګو یو ځای ګرځېدلی افغانستان. د هغه ځای نه راځي تا باندې امداد بند، پتا معاشي پابندۍ دي، پتا دا پابندۍ دي، پتا دا پابندۍ دي، پتا دا پابندۍ دي، قسم قسم پابندۍ په افغانستان ولګېدلې. لیکن رونو زه خپل طرف نه او د مسلمان امت ته طرف نه د ملا محمد عمر اسلامي جذبې ته سلام کوم. واحد ملا محمد عمر پاسه میدان کې ودرید، امریکې ته وایي چې کلینټن ته مې خدای نه خدای مې بل دی، فرانس ته مې رب نه رب مې بل دی. تاسو ولیدل په دې 2 کاله کې افغانستان کې د اوړو قطار نه دی لګېدلی او پاکستان کې سره د غلې نه د اوړو قطارونه لګېدلي. دا د پاکستان د مسلمانانو د حکمرانو لپاره د بې غیرتۍ خبره ده. نن هغه افغانستان دی چې خپله غله پکې نشته، خپل تیل پکې نشته، خپل ذرایع پکې نشته. نن په افغانستان کې تیل د پاکستان نه ارزان دي، نن په افغانستان کې چینی د پاکستان نه ارزان دي. نن هغه افغانستان دی چې ستا حکمران ته م وایي چې زما ستا دا غله او چینی نه دي په کار، مهرباني وکړه ځان سره سنبال وساته، زما رازق او روزي رسان الله دی. خدای باندې باور وکړه، خدای باندې اعتماد وساته او د کلینټن او د یهودو د خپو سلام لمزه. تو ګوره چې رب العالمین څه انتظام کوي او که نه کوي. زموږ دا حکمات دا خو بې خونده دي، دوی کې خو خوند او غیرت نشته چې په خېټه یې دل راشي د ډسپرین ګولۍ له لندن ته او امریکې ته منډې وایي. کلینټن سره سلاګانې کوي، زمې د جهان بدبخته. لړ شه بیت الله د خدای د کور نه طواف وکړه چې الله مسله مې حل ته. لړ شه مدینې منورې ته او د پیغمبر علیه السلام د روضې سلام وکړه او د الله نه سوال وکړه او دعا وغواړه. ته ګوره چې ستا مشکلات خدای حل کوي که نه حل کوي. دا یو جمدی مثال د افغانستان. نو رو ځای په ځای په مسلمانانو نن تبۍ شروع ده، نن تبۍ شروع ده. نن د چیچنیا مسلمانان او نن د کشمیر مظلومان ښځې او د کشمیر یتیمانان ماشومان خولې اسمان ته نیولي دي چې یا الله د دنیا مسلمان به کله ویښېږي، کله به بیداریږي، کله به زما د پلار، کله به زما د خور، کله به زما د لور د ناموس بدل اخلي. د قیامت په ورځ به د چیچنیا د مسلمان، د کشمیر د مسلمان، د افغانستان د مسلمان او زما او ستا د خدای په دربار کې پیښه کېږي. نن د چیچنیا مسلمانان وایي اخباري بیان تاسو نه دی کتلی، وی خلکه وی قیامت څه ته وایي؟ الله الله، وی قیامت څه ته وایي؟ وی موږ قیامت نه پیژنو. وی دې نه زیات قیامت به م راځي چې کوم زموږ د پاسه پروت دی، دې نه زیاته سختي به م راځي، دې نه بل قیامت به م راځي. په قیامت کې چې موږ ګرفتار یو، د قیامت ورځ به وي، د دغې مجاهدینو لاس به وي او زما او ستا ګریوان به وي، د کشمیر د مجاهدینو لاس به وي، د هغې یتیمانانو او د هغه بې کسه او بې څوکه چې د هغې ښځو سره او د هغې د لوڼو د ناموس سره هغه بڼیا هندوان، هغه هندوان چې د مسلمان د اواز نه به په هندستان کې هغوی متیازې کولې، نن هغه هندو راپاسي او هغه صاحبه ستا غیرت او ستا ایمان چیلنج کوي، ستا غیرت ته دکې ورکوي. مسلمان به بیداریږي کله؟ حاجي صاحب رحمت الله علیه یقینا ارمان او افسوس چې حاجي صاحب رحمت الله علیه په دې دور کې ژوندی وی او حاجي صاحب رحمت الله علیه په دې وخت کې موجود وی، نو حاجي صاحب رحمت الله علیه به تا دلته په سټیج ناستې ته نو لیدلی، ابه تا په دې سټیج ناست نو لیدلی. حاجي صاحب په صرف
د تسبو په ورد تا نو لیدلې حاجي صاحب به صرف د جومات ګوټ کې په ناست او په اعتکاف تا نو لیدلې دی به د کشمیر په محاذ نن جنګېده دی به د افغانستان د طالقان په محاذ نن جنګېده دی به د چیچنیا په محاذ د روس مقابله کې نن جنګېده دی به د بیت المقدس د حرمت د دفاع لپاره نن د فلسطینیانو شانه بشانه جنګېده الله دې داسې مشران او مجاهدین موږ سره پیدا کړي مجاهدین قمقل نه دي لیوانیان نه دي خپل سر نه دانګي یو صحابي دی یو عظیم صحابي دی حضرت انس ابن نضر رضی الله تعالی عنه د احد په میدان کې د احد میدان کې ولاړ دی او تورې واغېستو منډه کړې میدان ته او ور د کافرو صف کې ورننوته او میدان کې ورننوته او ملګرو ته وایي وی څه کې د دشمن په فوج ورځې وی انی اجدو ریح الجنة دون احد وی د جنت خوشبویي د احد د دې غر په دې خوا کې محسوسومه او یو بل صحابي دی حضرت عبدالله ابن جحش رضی الله عنه او حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی الله عنه حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی الله عنه فرمائی وی عبدالله ابن جحش رضی الله عنه راغی وی ما ته وی چې ملګري یو دعا کو یو دعا به زه وکړم ته به امین ووایې یو دعا تو که زه به ورباندې امین ووایم بیا چې ښه وکړه وی ما ته وی تو وکړه سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه فرمایي ما بیا دعا وغوښتله دعا مې وکړله ما وی دعا باندې امین زما وایه او سهار د احد میدان کې جنګ کېږي جهاد کېږي ما وی یا الله چې سهار شي چې زما مقابله د یو مضبوط کافر سره راشي یو ډېر لوی کافري زم په توره غزار کوم دیم په ما په توره غزار کوي زم په کوم دیم کوي اخره کې خدای چې ته ماله برې راکړې او د هغه کافر نه سر ووم او اخ یې ته وغورځوم عبدالله ابن جحش وی آمین وی بیا ما ته وی چې خو زه دعا کوم ته ورته غوږ کښېږده امین بې ووایه وی دی وایي چې یا الله سهار له مې د یو مضبوط کافر سره مقابله راوله داسې مضبوط چې ډېر پهلواني چې زم پې غزار کوم دیم را باندې غزار کوي زیم وهم دیم یم وی اخره کې هغه زورور شي او ما په دې مرۍ و یو سر رانه اخوا کې د خدای لار کې شهادت حاصل کړم وی ما وی کې آمین وی چې سهار نه مې وکتل قسم دی عبدالله ابن جحش رضی الله عنه وی ځان ته مې وکتل زما دعا هم خدای قبوله کړه مضبوط کافر خدای په لاس راکړه سر مې تی خو غورځو او چې ده ته مې وکتل نو دیم د یو لوی کافر سره مقابله راله اخر کې په هغه زورور شو او دی د شهادت مقام ته ورسو وی ما وی چې زما د دعا نه قسم دی چې زما ضرور د عبدالله ابن جحش رضی الله عنه دعا دا ډېره مزېداره وه او ډېر اعلی وه درونه د مجاهد تمنا څه ده مجاهد وایي څه ته د مجاهد تمنا یا غازی جوړېدل دي او یا شهید جوړېدل دي د مرګ د سر نه او د مال نه تېرېدل دا د خدای په دربار کې ډېر لوی قیمت لري دا ډېره لویه خبره ده دغه حضرت سعد رضی الله تعالی عنه حضرت سعد رضی الله عنه ګوره د مجاهد یو رکوټې خبره درته وکړم دی ولاړ د احد په میدان کې غشي ورسره دي لیندولي لینده باندې غشي ولي د دواړو جهانو سردار ورسره خوا کې ولاړ دی او چې کم سړی په لاره تېرېږي او چا سره بټوه کې غشي وي حضور پاک هغه ته وي راوړه دا غشي دته واچوه راوړه دا غشي دته واچوه او دې چې غشي ولي نو پیغمبر علیه السلام استشراف سره نظر داسې ورته ګوري چې دا غشي په هدف لګیږي که نه لګیږي حضرت سعد رضی الله عنه ورته وی د خدای رسوله زمانه شاته ودرېږه ځکه څوک چې ډس کوي نو واپس ډز هم په هغه کېږي زه غشي ولم د دشمن غشي په ما لګیږي اصله چې ته هله زخمي نه شي د خدای رسوله زماغه شاته ودرېږه په ما که غشي ولیږي خیر دی خو چې ته رانه زخمي نه شي او چې ده به غشي راښکه یقین وکړه دا الفاظ په ما ډېر خواږه لګي حضور پاک به ورته فرمایل وی ارمی یا سعدو فداک ابی و امی اے سعد اوله زما مور پلار تا نه قربان شه د دواړو جهانو سردار ورته وی ارمی یا سعدو فداک ابی و امی اے سعد اوله زما مور پلار تا نه قربان شه نو حضور پاک د خپل مور پلار قربانېدل د مجاهد نه کوي ګورئ مجاهد ته وی اوله زما مور پلار تا نه قربان شه د جهاد یو ډېر لوی فضیلت دی او جهاد یو ډېر لوی سعادت دی او د وخت اهم ضرورت دی نن سبا جهاد نن که جهاد زموږ د مسلمان د زړه نه ووته د دنیا کافر در باندې لوبې به کوي نه خو ستا د جومات جوړولو نه کافر یریږي
نه ستا د مونځ نه یریږي، نه ستا د اودس نه یریږي، نه ستا د روجې نه یریږي، نه ستا د حج نه یریږي، او نه ستا د مدرسې نه یریږي، نه ستا د دعوت و تبلیغ نه یریږي. د کافر په زړه کې د کلنټن پړه کې که یره ده د اسامه نه ده ګورې، که یره ده د مجاهد نه ده ګورې. جهاد ته دهشتګردي وایي، جهاد باندې پابندي ده ګول غواړي. رونو دا یو خبر یاد وساتئ، ستاسو زموږ دپاره د فخر خبره ده. یو وخت کې به موږ وي روس او امریکا سره مقابل دي، دا به موږ وي که نه به وي؟ یو وخت کې به موږ وي روس او امریکا مقابل دي، جرمني او امریکا مقابل دي، او یو وخت کې به موږ دا خبره کوله چې فرانسه او امریکا مقابل دي. او نن هغه وخت راغی د جهاد د برکت نه چې موږ وایو امریکا او طالبان مقابل دي، موږ وایو نن امریکا او مجاهدین مقابل دي. نن د مجاهد د جهاد د برکت نه د طالب نوم کم مقام ته ورسېده، نن طالب کم ځای ته ورسېده. فخر دی او سلام دی د افغانستان طالبانو ته چې په مخ د ځمکه بالکل مکمل اسلامي نظام نن د افغانستان په ځمکه باندې موجود دی. دقسې جهاد نه خوښ دی چې کم جهاد پسې قوري اسلامي نظام را رواني، کم علاقه چې ونیولی شي په هغې د خدای او د پیغمبر د کتاب نظام هم ورپسې را روان دی. الله د کشمیر کې هم داسې وکړي او انشاءالله کېږي به هم داسې. دا هندوان به خدای ختمی د کشمیر د مجاهدینو او د مظلومانو به یو ځل انشاءالله یو برکت راوړي. نن طالب یو مقام ته رسېدلی دی. تاسو را طالب مجاهد طالب د هغه یو حیثیت نن په دنیا کې پیدا کړی دی. دنیا ته لرزېږي او یریږي ته دا ولې؟ دا صرف او صرف د جهاد برکت دی. الله فرمایي قرآن حکیم کې هغه کسان ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، وی زه مسلمان سره یو سودا کوم. څه سودا کوم؟ دی به نفس او مال راکوي، زه به جنت ورکوم. دی به نفس او مال راکوي، الله وی زه به جنت ورکوم. دا نفس او مال خو دیا صرف د خدای، صرف تا نه اراده غواړي. یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون ویقتلون. هغه دشت په کومه طریقه راکوي؟ د الله لار کې جهاد به کوي، میدان کې به وځي، یا به غازی جوړیږي فیقتلون ویقتلون، یا به شهدا جوړیږي. بیا الله فرمایي وعدا علیه حقا، وی دا زما محکم او مضبوطه فیصله ده. یوازې قرآن کې نه، قرآن نه مخکې کتابونو کې هم دا وعدې کړي دي. نو مجاهد سره د الله وعده ده او ځان کې جهاد پیدا کول پکار دي. یو اخیری خبرونه عرض کول غواړم، نو فل تفصیل ختموم، علماء کرام ډېر دي او هغه دا ده چې نن زموږ د پاکستان کې یو بل جهاد تام ضرورت پېښ شوی دی. یو د کافر مقابله کې جهاد دی، یو بل جهاد تام ضرورت پېښ شوی دی. هغه جهاد هغې باطلو قوتونو سره دی چې د NGOs په شکل کې راوتي دي او زموږ په دین او زموږ په اسلام عملي شروع کړي دي. مخکې خو به ډیشنټینا یو ځل د حاجي آباد د سټاین هم د هغې خلاف اعلان لګولی، ډیشنټینا دا ختم کې، VCR ختم کې، اوس کیبل نیټورک والا پروګرام راغلی دی. یو دی کمپني لګېدلې ده، نه د هغه ډیشنټینا ته ضرورت شته دی، نه د بل انټینا ته ضرورت شته دی. سویچ به راوالې او دلته د پلک کې ومنډې او د کومې دنیای کفر اسلام د کوم ځای سټیشن د عریانیت او د فحاشا او د بربنډتوب کې کم وخت کې ګوري درته حاضر دی. د بل غم در کې پېښ کا، مونږ ورته واستلیږو، هغه درته بېغیرتي دنیا کې را دننه کړه، ملک یې درته بېغیرتي را دننه کړه. ما مخکې نو د کې اخبار کته، ما له حیا راځي ستاسو مخکې ویلی نه شم او ستاسو د توجه د راګرځولو په حیثیت درته ویم. پسم د اخبار نه کته، اخبار کې لیکلي د لندن یوه ښځه وه، هغې خپل پروګرام انټرنیټ ته ورکړی دی. هغه لیکي، هغه خپل پروګرام کې اخبار پیم هم لیکلی و، ورځ هم لیکلی وه، تاریخ هم لیکلی و چې په دې فیم به د هغه ښځې بچی کېږي. د لندن د یوې انګریزې د یو انګریزې بچی به کېږي. هغې خپل پروګرام د ولادت هغه چاله ورکړی و. کاکا کېنه غوندې دا خوشبویي دې پرېږده، که کېنه خوشبویي ضروري ده که تقریر او ځل ضروري؟ کېنه اطمینان سره مجلس کې انتشار دی جو آداب د مجلس باندې لږ ځان خبر کړي، پټي اطمینان سره کړي. خبره دا ده نو دا د حاجي صاحب رحمت الله علیه مجلس دی
اور عاشر علی شاہ صاحب دامت برکاتهم یو جلیل القدر محدث تقریر کی شاته چغې والی کی د حاجی صاحب رحمت الله علیه د آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صفت کیږي دلته چغې والی کیږي ما خادم صاحب ته وې ما اسټیج له مضبوط کسان پیدا کا دا خلک په خبره نه پوهېږي مهرباني وکړئ د آدابو نه کار واخلئ اطمینان سره کښېنئ خبرې واورئ ناتیه کلام واورئ د خو د علاقې خو مشران علما کرام راغلي دي بعض صورتونو خبره مې دې پورې کوله چې هغې انټرنیټ له پروګرام ورکړی دی چې فلانکي تاریخ فلانکی ورځ فلانکي ټیم باندې به زما اولاد کېږي د دغې اولاد ته کېدو ټول کیفیت په انټرنیټ باندې منتشر شي دنیا ته دې ورسېږي دې کفر سره به جهاد څوک کوي ما ته خو ناست یو مونږ خو په ارام اطمینان سره پراته یو په خپلو کټونو کې زه خپل درسونه کوم ته دې خپلې تسبیح اړی او نور ملګري خپل تجارتونه کوي ته خپل دکان کې ناست دی یو ورځ در باندې را روانه ده ګورئ دا خبره یاده وساتئ د انجیوز مخالفت انجیوز ته څه شی نان ګورنمنټ ارګنایزیشن دې کې اوس بعضې خلک اعتراض کوي یاره انجیوز خو د قوم او د ملت خدمت کوي دې خو تاله لار جوړوي دې خو تاله ګاډي ټیوبل جوړوي دا ټیوبل او لار چې جوړوي پیسې یې د کم ځای نه راځي پیسې د ورلډ بینک او ایلف نه راځي بار نه راځي نو چې کار پیسه د باره راځي نو کار به تاله کوي که کار به هغوی له کوي تا چې زه مقرر کړه چې ما له مزدوري شروع کړو 10 روپۍ به در کوم او سهار نه ماښام پورې ما له کار کوه نو چې پیسې دې در کوم نو مزدوري به ما له کوې که مزدوري به بل چا له کوې ما له به کوې نو پیسې ورلډ بینک ورکوي IMF ورکوي امریکا ورکوي لندن ورکوي او نور یهودیان ورکوي او لار به تاله جوړوي دغه راوتي دي باطل فرق راوتي دي میدان ته د هغې پیسې لاس کې اخیستې دي او په مختلفو طریقو باندې امت مسلمه ګمراه کول غواړي د یو تجزیې مطابق مولانا فضل الرحمن صاحب بقول چې په کراچۍ کې یو سړی ماله راغی یو د شپې زودیم او یو سړی راغی او دی د خوب نه پاسودم سر یې مخریلی دی او برېت یې مخریلی دی او ږیره یې مخریلی ده پتلون کې راغی هلکه څه چل دی جلسه م په کراچۍ کې عظیم الشانه وکړه دی راغی چې مولانا صاحب سره مې ضروري کار دی خوب نه پاسودم یې بات چې مولانا صاحب زه یو لوی سړی د دنیا په اندازه زما ملاقات له خلک ټیمونه اخلي خو د تا له ملاقات له راغلی او تا سره یو څو زموږ خبرې کول غواړم وی هغه انکشافات ما ته د انجیوز متعلق وکړل چې تو حیران شوم وی چې په سند کې 85% خلک د انجیوز د باطل عقیدو لاندې ګیر شوي 85% دیهات د سند یهودیان او عیسایان جوړ شوي دي او پنجاب کې د نیمې نه زیات خلک په خپل لپیټ کې اخیستي دي او یې مولانا صاحب ګورې بیدار شه عوام دی بیدار کا علما دی بیدار کا چې که د دې انجوز مخنیوي ونه کا نو 15 کاله پس به پاکستان کې د یهودیانو د عیسایانو 2 سټیټه جوړېږي درته تاسو ورکې بنګلادیش وګورئ د نیمې نه زیات بنګلادیش انجیوز یهودیانو عیسایانو په قبضه کې واغېشت ورشه ترکیه وګورئ ترکو کې راغلی اسلامي حکومت بل طرف ته کا نن په ترکو کې د ګیرې پابندي ده مستقل نن په مصر کې د ګیرې مستقل پابندي ده نورونو دا یاد ساتئ دا باطل فرقې دي او په مختلفو طریقو میدان ته راوتي دي او دا مقابله زما او ستا ذمهداري ده دا زمونږ فرایض دي دې مقابله به مونږ کوو نورونو ټوپک لاس کې والی جهادي ټریننګ وکړئ چې کوم بار نه کافران حمله کوي مقابله کوي د هغې دفاع وکړئ او کوم دلته چې په ملک کې کوم باطل فرقې په مختلفو طریقو میدان ته راوتي دي د هغې مقابله مو کې اوس میدان ته وځئ خپلو عباداتو سره خپلو معاملاتو سره یو جهادي زندګي م ځان له جوړول پکار دي نو خبره مې دې پورې کوله چې حاجي صاحب رحمت الله علیه دا یو عظیم مجاهد او حقیقت دا دی زمونږ دپاره یو ډېر لوی فخر په دې خبره دی چې د حاجي صاحب رحمت الله علیه په دې حاجي آباد کې نن یو جهادي قوت میدان ته وتی دی تاسو مخکې خبره واورېدله د حاجي صاحب برخوردار د حاجي صاحب رحمت الله علیه نوسې اسحاق صاحب د ما خدا خیال دي ته مې ویلو چې اسحاق صاحب راشي او 10 منټه د ملګرو سره څه خبرې اترې مو کړي
اسحاق صاحب له دعوت ورکول پکار دي چې یو 10 منټه د خپلو ملګرو سره یو څو خبرې د جهاد متعلق وکړي. شکر دی چې نن مجاهد آباد حاجی آباد یقینا مجاهد آباد کر دیدلی دی او دلته کې د جهاد باقاعده پروګرام شروع دی او حرکت المجاهدین ورونه راځي د نه خلک پیل لمزي. الله دې وکړي زمونږ د ټولو په زړونو کې د خدای د جهاد جذبه پیدا کړي. څومره باطل فرق دنیای کفر کې څومره ده څومره کې ده نو الله دې لاول مسلمانان کې او که اسلام په قسمت کې نه نو خدای دې خپل منځ کې سره وجنګي. الله دې د امریکې د روس د لندن او د انډیا ایټم بمونه په هغوی کې استعمال کړي. الله دې د هغوی میزایل په هغوی کې استعمال کړي او خدای دې مسلمانان ټول د دنیا چې څومره مسلمانان دي الله دې اتفاق او اتحاد نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. دا یو سورونه دي دا حاجی آباد یو خادم دی واجد سے بیمار دی او جانی لور وی بیمار دی او تغییر دعا غواړي ماته وختي ویلو څومره مریضان کې دی الله تعالی ټول له شفا ورکړي. مقصود اجي صاحب تورنګزو والد صاحب وفات شوی ما کې نا کو دي د حاجی سره متو خلاصو او ډېر لوی شخصیتو الله تعالی داغي درجات عالی د جنت نصیب کړي. وصلی الله تعالی خیر خلقه محمد په دې سوچ کې پراته دي چې صاحب کارخانه مې ده ونه چلیږي دا به څه کوم پټې مې دی او برکت نشته پکې دا به څه کوم او تجارت کوم او جی پیسه پکې نشته برکت نشته دا به څه کوم. هاي هاي الله ته وجاړه کړه تشونی پاسه وجاړه خدای ته بچی نه جوړه ده ښځه نه جوړه ده نو چې ښځه او بچی نه جوړه دي نو لږ پاسه خدای ته وجاړه کړه دا مو ځان ته ودرئ خو ته ورته نه ودرېږې دا مو الله ځان ته جړئ خو ته ورته نه جاړې دا د الله ځان ته محتاجه کوي خو ته نه محتاجه کېږې ساده الله په چا ظلم نه کوي ګناه پیدا نه راځي درجه پیدا له بلندی بچی دې ناجوړه شو په خدای الله ظلم نه کوي دا تا ځان ته جړئ چې دا سړی به پاسي د خو سترګو نو څه پورې یو کمونه بیا ده د له ما څونه ښکلی شکل ورکړی دی مال کور بچي مې ورکړی دی ښځه مې ورکړې ده دې خواډو جالي ده ما ته دې خو ځان ډېر لوی لاټي برنس ګڼې لږ تکلیف راولم چې دې د شپې پاسې او ما ته لږ وجاړي نه ډاکټر له منډه وامه دمګري له منډه وام لیکن خدای ته جړه نشته تکلیف دی لای چې مونږ خدای ته وجاړو. الله اکبر وی دیر یو په یو خرڅولم بل په بل خرڅولم بل په بل خرڅولم څه د پاسه 10 14 14 خلکو په یو بل خرڅ کړم مدینې ته ورسېده هلته یو یهودي واغېسته د یهودي په باغ کې لګیم کار کوم میوو کې کار کومه دې کې پروپیګنډه شوه چې هغه د آخرې زمانې پیغمبر هجرت وکړو مدینې ته راغی قبات کې ډېره د هجرت قصه مې درته یو 2 ورځې مخکې کړې وی زما د مولا د هغه یهودي رورو هغه ووې چې خو ټول خلک قبا کې یو سړی راغلی دی او خلک چې تاو راتاو دی او خلک ورسره ډېره زیاته مینه کوي او محبت کوي او وایي چې زه د آخرې زمانې پیغمبر یم سلمان فارسي وایي چې د کجورې په سر کوم ځان مې داسې را ټوپ کړې را منډه مې کړو چې بس ما وې کار وشو د همغه سړی دی جوړ شو مالک ما ته په دې سینه کې یو سوک راکړه چې ستا پیسه کښېنه د خپل کار کوه د ماړه له خو راغله چې کوم طلب کې هم کېدی شي د هغه دی مالک نه مې څه وخت پس لږې کجورې وغوښتې ماله راکړه ویې واخله کجورې مې کاسه کې واچولې او رسول الله مبارک له مې یوړې په قبا کې ناستو خلک ته ګیر چاپېره دی چې ور مخامخ شوم ما وې صاحب دا کجورې مې راوړې دي صدقه ده صدقه او هدیه کې فرق دی صدقه کې دی چې یو سړی د ځان نه کمزوري له ورکوي غریب له مسکین له کونډې له او تحفه هدیه ډالۍ د ځان نه لوی سړي له ورکوي مور له پلار له استاد له صدقه کې اصل مقصد د خدای رضی دویم نمبر د بنده هدیه او ډالۍ کې اصل مقصد
د بنده خوشحالولي دویم نمبر دال دی هلکه صدقه خو پېژنې که نه سړی خیراتو کې دا صدقه ده او هدیه یو خاص سړي له خلک وړي ځان کمزورې ګڼي لوی ابل وی ګڼي چې ما یوړه مې د الله رسوله دا صدقه ده وی کېده کې مې ښوده وی بچې موږ صدقې نه خورو پیغمبر صدقه نه خورو او صحابو ته یې راشی وخوړې هغې کجورې خوړه ما وی که خیري بله نښه هم پکې پیدا شو ریګستان د شګو وطن کې پیدا دا یو نښه د کجورو وطن ته هجرت وکړه دا دویمه نښه ځان ته د آخرې زمانې پیغمبر وی دا درېیمه نښه دا راته پادري ویل نوم محمد احمد دی بله نښه صدقه نه خوري قبلی خو نه خوري دی بله نښه بلو لاړم د مالک نه مې لږې نورې کجورې وغوښتې رای کړې لاړم رسول الله مبارک ته کېناستم صاحب دا مې دله توفه راوړې ده ډالۍ مې راوړې ده وی کېده په خپله یې مه خوړې ملګرو مه خوړې ما وی دا بله نښه نښې خو ټولې پکې پیدا شو اوس مهر نبوت ګوره مهر نبوت ګورم شاته تاویدم را تاویدم چې هغه د پیغمبرۍ مهر ووینم رسول الله مبارک را باندې پوه شو د کمیس په ځای ځان نه څادر تاو کړی ردا ورته ویې ربی وی څادر یې ښکته که چې ښکته یې که مهر نبوت مې ولیده د دواړو اولو په منځ کې د کمترې د اګې عمره مهر نبوت د کمترې د اګې عمره دا د حضور پاک د دواړو اولو په منځ کې اوږو په منځ کې شاته څو کوئی پیدایش سرم او څو کوئی نه خیر هغه طالبانو خبرې تاسو ته نه کوم نبوت چې کله میلاو شو دا پیدا شوی په دې یې لیکلي و سر سیوطي لیکلي دي انت المنصور شاته ورته الله دا مهر لګولو چې کوم ځای ګرځې ګرځه تا سره به الله مدد کوي دا مهر نبوت او چې کله رسول الله مبارک د دنیا نه لاړ بیا دا نو دا هم سیوطي لیکلي خصایص کبرا کې او بیهقي لیکلي په دلایل النبوه کې چې رسول الله مبارک د څنګه حضرت ابوبکر صدیق راغی او د حضور پاک په دواړو لیچوې لاسونه کېښودل پې ور پرېوته او ښکلې که و خلیله ای زما دوسته و صفیه طبت حیا و میتا په ژوند او په مرګ څخه شته او مزېدار او خوشبویه نظر یې مهر نبوت وکت نو دا یو معجزه حضرت سلمان وی چې مهر نبوت ته مې کتل حضور پاک څادر ښکته که د دواړو اولو منځ کې مهر نبوت مې ولیده پې ور پرېوتم او ښکل مې که او ډېر مې وجړل سلګی مې ووالې ډېر مې وجړل زه خو تا تکل کې برباد شوم زه خو غلام شوم زه خو مکې له تا پسې روان وم او په زور ظالمانو قبضه کړلم او خرڅوه او بل په بل خرڅوه او بل په بل اوس مدینې ته راغلی ډېر مېړه خوشحاله شو چې شکر دی خدایه که غلام یم او که ارس یم خو هغه پیغمبر مې ولیده چې هغه عیسایي بادشاه راته ویل هغه نښې پکې پیدا شوې ټولې نښې مې پکې ولیدې وی نبي علیه السلام وی مخکې راشه اقبل یا سلمان ورته مخامخ ودرېدم چې مخامخ ودرېدم حضور پاک مبارک ته مخامخ او د مخ مبارک ته مې وکتل او رسول الله مبارک زه جاړم هغه راته مسکې شو ما وی خدایه زړه مې بار راووته ډېر خوشحاله شو ځان له مې نوم بیا بدل که سلمان نوم مې کېښود سلامتیا والا چې ما له خدای سلامتیا راکړه د کفر او د شرک او د غلط دین نه رسول الله مبارک را سره لا هغه نوم کې یو ټکی زیات که سلمان الخیر یې راته وویل سلامتیا والا
خو د خیر سلامتیا وه د شر نه سلمان الخیر دا نوم یې راته برابر کړه. ما وی د الله رسوله زه خو د یهودي غلام یم. وی ورشه ورسره کتابت وکړه ځان یې مکاتب کړه. مکاتب دا و چې دا به غلام مالک ته وي چې ما ذات که دونه پیسې به درکړه. نیټه راکړه یو کال شپږ میاشتې پیسې را باندې کېده زه به ځان له مزدوري کوم تا له پیسې پیدا کړم زه به ازاد شم. خو هغه له مې ډېر کار کو خدمت مې کو هوښیار وم هغه چېرته زه ازادولم. هغه داسې شرطونه ما ته ولګول چې هغه د پوره کېدو نه. یو یې ما ته وی چې ته به مال یو باغ ښکاري د کجورو چې کله میوه ورکړي ازادوم به دې مخکې نه. نو کجوره خو ډېره موده پس میوه وه. او دوی ما ته وی چې 40 اوقیې دا به ما له سره زر راکړې دې نه خو بلا شی جوړېږي. یو اوقیه خو 40 درهم ډېر شی دی. چې رالم حضور پاک له ما ورته وی د الله رسوله کار نه کوي. هغه په ما ډېر سخت شرطونه ولګول دونه سره زر به د کومې او کجورې به کله میوه کوي. وی ورشه سلمانه ومنه ورسره مې الله رسوله سنګ وی ته د ما ومنه ورشه ومنه ورسره شرطونه مې ومنل. وی ځای ته معلوم که څونه کجورې در باندې ولګولې 300 بوټي 300 بوټي به راله کرې او د کجورو به بوټو هغه بوزغلې به هم ته پیدا کوې. واه واه ما سره بوزغلې پیدا کړو. وی رسول الله مبارک صحابه ته چې سلمان له بوزغلې را پیدا کړې چا 3 بوټي او چا 4 او چا 10 او چا 15 او چا 300 بوټي بوزغلې برابر شو. او ځای مو ته مالک ته مې ځای ښایه ځای راته وښو او په خپله رسول الله مبارک راغی او هغه بوټي راله نال کړل د کجورو بوټي نال کړل. او د خدای شان ته ګوره کال پس ټولو بوټو میوه ونیوله بغیر د دوو نه. دا د حضور پاک معجزه دوو نه نیوله او نورو ټولو ونیوله. وی دا دوو بوټ ولې میوه ونه نیوله صحابو ته حیران شو. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه الله رسول دا ما کرلی دي دا پکې ما کرلی و. نو رسول الله مبارک هغه وویستل چې عمر کرلی و او خپل پکې نور وکرل هغې هم هغې نورو بوټو سره یو شان میوه وکړه. د چرګې دا ګیو هم سره زر رسول الله مبارک ته چا راوړل. ډېر شی د چرګې ګیو سره د خو دراني نبی علیه السلام سلمان راغوښتی دا واخله مالک ته دې وتله وربکې څوک پیغمبر د یو غلام په سر کې د چرګې دا ګیو هم سره زر ورکړي. مسلمان ډېر قیمتي دی. قسم په خدای د الله په نزد مسلمان ډېر قیمتي دی. مونږ ته مسلمان ګازر هم نه ښکاري. په 200 روپۍ خلک مړې کوي په 1000 روپۍ نن خلک مړې کوي مسلمان وجني په 15000 روپۍ خلک لوی مولا وجني. مسلمان دونه قیمتي دی چې رسول الله مبارک د چرګې دا ګیو هم سره زر ورکوي خو مسلمان پیدا دی. د مسلمان قدر هغه چا سره دی چې د چا په زړه کې د اسلام قدر دی او د اسلام قدر د هغه چا په زړه کې چې چا په زړه کې د خدای او د رسول قدر. درندگان شو خلق په خدای هیڅ هم نشته. په یو پوله باندې 15 مړي کېږي یو اونه باندې 4 مړي کېږي په یو لختي 6 مړي کېږي په یو دکان 4 مړي کېږي په 1000 روپۍ 2-3 مړي کېږي. تاسو وینئ ټوله او دې ته خلک نه ګوري چې دا د مسلمان وینه خو ډېره دومره قیمتي ده چې توبه وباسه. د دې خو بخښنه نشته. دا خو به الله پوهېږي در سره د قیامت پر ورځ. هغې وله هغه هګۍ د سرو زرو یوړه او ویې تلل د هغه چې څومره کېدل عقم راوختل. حضرت سلمان فارسي ازاد شو. بیا به رسول الله مبارک له راته غزوه بدر کې شرکت نه دی کړی ځکه لا غلام. غزوه احد کې هم شرکت نه دی کړی ځکه چې غلام. او غزوه خندق چې دی نو په هغې کې شرکت وکړو بلکې غزوه خندق کې د خندق د کنیستو چل دوخو. د مکې کافران داسې په مدینه باندې راخوشي کړو لکه مولا خان چې یو دی ته راخوشي کېږي. نو رسول الله مبارک صحابو سره مشوره وکړه چې څه به کوو.
دا خو ډېر شعر نو سلمان فارسي ورته چل وښو وایي زمونږ په فارس کې چې دشمن ډېر نو موږ یو خندق کنه نو یو ځای انتخاب یې کړو یو خوا غر او بل خوا میدان و نو هغه میدان طرف ته خندق وکنو نو صحابه د خندق او د میدان په منځ کې د غر په منځ کې شو دشمن راغی او پورې غاړه دیره مسلمانان دې په خندق نه شو راوړېدلی بیا اخره کې خدای زول او طوفان او سیلی راوسته هغه دشمن یې ټول تتر بتر که مسلمانان خدای محفوظ کړل دا چل د خول نو انصار وی مهاجر وی سلمان زمونږ دی هجرت یې کړی دی مهاجر دی انصار وی نه زمونږ دی مدینه کې و آزاد شوی دی مهاجر وی زمونږ او انصار وی زمونږ دی آها رسول الله مبارک فرمای چې سلمان زما دی دا زما دی دا د الله دی او یو ځای کې پیغمبر مبارک لږ غوندې شکوه وکړه زورنه یې ورکوله مخامخ خلق وله ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم وی که تاسو دین ته شا کړه زما تابعداري مو ونه کړله تاسو به خدای ختم کړي ستاسو په ځای به نور خلق الله پیدا کړي ستاسو په شان به نه ګورې نو صحابه حضور پاک ته عرض وکړو الله رسوله که مونږ خدای ختم کړو هلاک یې کړو او زمونږ په ځای بل قوم راځي او زمونږ نه غوره ابه څوک نو حضور پاک د حضرت سلمان په شا لاس کېښود وی دی او د قوم به او بیا وفرمایل که دین د ثریا ستوري ته ورسېږي نو دا سلمان او د قوم به د هغه ځای نه راکوز کړي او خلکو ته بیا ورسوي د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانه کې د مدائن گورنر شو دی ویلې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې د مدائن گورنر د حضرت علی رضی الله عنه زمانه کې د مدائن گورنر د حضرت ابو الدرداء رضی الله عنه سره ول ورولي جوړه کړې و د یو ځل حضرت ابو الدرداء راغی نو د جړل اوهو جړلې گورنر دی جاړي وی ولې جاړي په بیماری جاړي وی نه تکلیف دې درته جاړي وی نه په مرګ جاړي وی نه او ورته وی ولې جاړي اوس ولک سات پس دې خپلو مرګرو سره صحابو سره ملاقات کیږي او د رسول الله مبارک سره ملاقات کیږي نو ته جاړي وی نه پدې نه جاړم پدې چې ما ته رسول الله مبارک یو نصیحت کړو په هغې مې عمل نه دی کړی ما ته ویلي چې سلمانه د دنیا نه ځان ساته جمع کوه دنیا او اخرت ته توجه ورکه ما ډېره دنیا جمع کړې ده اوس په هغې خپې نو چې کور ته وردننه شو چې ستا دنیا سره چې دې جمع کړې ده نو کټ پروتو بستره پرته وه یو سرمن پرته وه یو بالښ پروتو پکې د کجورو پاڼې وې د مالوچو په ځای یو چاټی پرته وه یو منګی پروتو یو کاسه پرته وه چې د منګي نه به یې په اوبه راغېښتلې وی هغه مال کم دی چې تا جمع کړی دی او ته خپې وی دا دی که نه واه نو سلمانه منګي بني چاټی بني کټ بني بستره بني د سرمنې تولی ده بالښ د سرمنې او د کجورو پاڼې دي پکې او په هغې حضرت او گورنر دی گورنر په هغې سلمان فارسي جاړي وی ما ته پیغمبر وی مال مه جمع کوه دونه مال مې جمع کړ حضرت علي صاحب ورته وی کور دله جوړوم وی ښه خو زما په خوښه به جوړی گورنر صاحب ته ګوره ښه کور دله جوړوم خو زما په خوښه به جوړی وی بلکل ته چې څنګه وې وی ښه ماله به داسې کوټه جوړی چې زما سر چت سره لګي او دیوالونه به د یو بل نه دومره لرې جوړی یو ته مې سر لګي او بل ته مې خپې لګي او بل دیوال به د بل نه دومره لرې جوړی چې زه لاسونه خوروم چې ورته چې نیغېږي پکې نه وی قبر دله جوړ کړم څه
دا خو کور نه دی، دا خو کوټه نه ده، دا څه شی دی لکه دا خو قبر دی. وایي زه غواړم چې داسې کوټه جوړه کړم چې د قبر یاد پرې تازه کړم. دا صحابه ځکه خو رسول الله مبارک فرمایي که قرآن زده کوئ نو د څلورو بل ځای کې د شپږو صحابو نوم اغښتلي او پکې حضرت سلمان فارسي دی. خیر د صحابو ژوند تاسو ته معلوم شي چې دا د صحابه کرامو زندگی وه. د رسول الله مبارک سره مینه تاسو ته معلومه شي چې څومره مینه وه. لیکن د دین دپاره د هغه چې کم مشقت او محنت تیر کم درته معلومه شوه. خو بنیادي څه هغه دا چې د رسول الله مبارک په پخوانو کتابونو کې کم صفات و هغه صفات یې ولیدل، الله ایمان ور نصیب کړ. نو په پخوانو کتابونو کې زموږ د ښکلي مبارک پیغمبر په صفاتو کې یو صفت دا نو محمد او احمد او په شګلنه ځمکه مکه کې به پیدا کېږي او د کجورو وطن مدینې ته به هجرت کوي او دی به دعوه د آخرې زمانې د پیغمبرۍ کوي چې زما نه پس به بل پیغمبر نه راځي. صدقه به قبلی خو خوري به پخپله نه بل له به ورکوي او هدیه او ډالۍ به پخپله خوري او د دواړو اولو په منځ کې به مهر نبوت او داسې نور صفات هم دي. بله جمعه به درته ویم انشاءالله. زما وروڼو یو کار به کوئ ابدای که خیر انشاءالله چې دې میاشت پورې تخصیص نه لري خو هر وخت به وایه خو لږ مهرباني کوئ درود شریف لږ وایه په حضور پاک خان. درود شریف کې ستاسو هم فایده ده. الله به د دنیا برکت هم درکړي، الله به د آخرت برکت هم درکړي او د درود شریف متعلق بیان هم درته وکړم. الله مو خیر او برکت او خوشحالي نصیب کړه او الله دې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سوچا او صحیح امتیان جوړ کړي. ښه د میروزو د کندي لالي وفات شوی، الله تعالی دې لالي ډېر ښه سړی و، یقینا ښه سړی و. دعا به ورته کوو چې الله یې مغفرت نصیب کړي، الله یې د آخرت خوشحالي نصیبه کړي، الله یې وارثانو له صبر ورکړي. د بره خټ د انعام مور وفات شوې وه او د څلورخیلو کندي احسان الدین راکټ چې به وته راکټ وفات شو. ښه احسان الدین راکټ باندې مشهور و، هم وفات شوی دی. یاره واقعي خلاف ډېره موده ناجوړه بوله. الله دې مغفرتونه نصیب کړي د ټولو، الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او الله دې وارثانو له صبر ورکړي. ها او د جمعې یو ملګری دی عمرې له ځي، الله دې په خیر او په خوشحالۍ عمرې له بوتلي کړي، الله دې واپس او زمونږ انیا ظلیم تللی دی الله په خیر او عافیت واپس راوستلی کړي. دی وی د یو کار اراده وکړم خو نه پوره کېږي نو الله تعالی یې دله پوره کړي. موږ به له سوال درله کوو لا حول ولا قوة الا بالله وایي 1500 پیرې. ښه زموږ یو ملګری دی بادر د جلاله، دلته هره ورځ مانځل راځي، زموږ ډېر خاص ملګری دی. د هغه بچو ته څه مشکلات دي هغې ته هم دعا وکړئ چې الله تعالی هغه مشکلات په خیر او په خوشحالو بدل کړي، الله یې د فتنو نه وساتي. او زموږ یو بل ملګری دی په دې رافع مولوي صاحب دی، عالم دی، هغه هم لږ زخمي شوی دی. نو دعا ورته وکړئ چې الله وله روغ صحت او شفا ورکړي. څومره بیماران دی الله دې وله شفا ورکړي. پرون زموږ د فیض محمد د په چارسدې د هغه زوم و د پلي محمود حاجي صاحب زوی و نعمان وفات شوی، هغې ته هم دعا وکړئ چې الله یې مغفرت نصیب کړي. څومره مردګان دی الله یې ټول وبخي، الله بیمارانو له شفا ورکړي، الله روغ صحتونه ورکړي، الله زموږ د جمع له د لرې لرې ځای نه میلمانه راځي په یو قدم اجر ورکړي، د زړه حاجتونه یې پوره کړي، چاته څه پریشاني وي هغه په خوشحالو بدله کړي. خدای د دنیا سره مخیر ښه کړي، خدای د رسول الله مبارک تابعداري منصیبه کړي، د حضور پاک د جنډې لاندې مله جنت ته داخل کړي، د آخرت او د قبر او د زن کدن د سختو د عذابونو نه الله په امن کې وساتي. بچو ته هم خپلو ته دعا وکړئ، ډېره د فتنې دور دی او د بربنډتوب الله زموږ د بچو د نوسو خدای حیا نصیبه کړي، د بې حیایه نه هم خدای په امن کې وساتي. زموږ د دې میلمنو چې څوک خدمت کوي دعا ورته وکړئ چې الله ولله د دواړو جهانو خیرونه برکتونه عافیتونه ورکړي. یا الله ته زموږ نه راضي شي خدایه، خدای بیمارانو لم شفا ورکړي، خدای قرضداران د قرض نه خلاص کړي، د چا کاروبار نه خدای ښه کاروبار وله ورکړي، چا پې پریشان حال پریشانونه خلاص کړي خدای، او خدای ته زموږ نه راضي شي برحمتک یا ارحم الراحمین.